أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء مدنية وهي 176 آية. دا سورة النساء مدنی سورت مدینہ منورہ کی نازل شوی. یوصل شپږ اویا آیاتونه دي و24 رکوعا او 40 رکوعګانې دي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اے خلقو هو یریږئ تاسو د خپل رب نه، هغه رب چې تاسو یې پیدا کړی من نفس واحده، د یو نفس نه. وخلق منها زوجها، بیا پیدا کړی دی الله پاک د دغه نفس نه زوجها د ده جوړه. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، خوار کړي دی الله پاک د دې دواړو نه رجالا كثيرا ونساء، سړي ډېر او ښځې ډېرې. حضرت آدم علیہ السلام اول البشر اللہ پاک پیدا کر تمام انسانانو بابا حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام د خورنا اللہ پاک پیدا کړی دی. شپېته قسمه خوره د ځمکې را جمع شوله، خشته شوله، او بیا د هغې نه د آدم علیه السلام بدن مبارک جوړ شو. 90 فوټ اوچتوالی د آدم علیه السلام و، 4.5 فوټه اوچتوالی دی، او د سینې پلنوالی د 10.5 فوټه دی. بدن د خورې جوړ شو. روح پکې واچولی شو. د روح اچولو نه پس ړومبی یې انټوشي وکړه، او د انټوشي نه پس یې ړومبی خبره وکړه الحمدلله. بیا فرشتو ته سلام کړی دی. دې نه پس الله علم ورکړ
او یو امتحان وشو د فرشتو او د آدم علیه السلام په شریکه هغه امتحان کې فرشتې ناکام شوې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا په دې الفاظو فرشتو د خپل بې علمۍ اظهار وکړ او د آدم علیه السلام نه چې تپوس شوی دی نو فورا یې جواب کړی دی نو الله پاک یو انعام دا ورکړ چې تمامو فرشتو ته حکم وکړي آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو ټولو ورته سجده وکړله او دویم انعام یې دا ورکړ چې جنت ته داخل کړ په جنت کې داخله وشوله اوس دې نه پس جنت کې هر څه شته ټول نعمتونه پکې وو خو د آدم علیه السلام دپاره همجنس پکې نه و نو جنت د اوده کېدو یا د خوب او د مړ کېدو ځای نه دی جنت کې بنده همیشه بیدار وي او د جنت د نعمتونو خوند او مزه اخلي په آدم علیه السلام باندې خدای پاک پرکالي راوسته او د پرکالۍ په حالت کې ګسه پختۍ د آدم علیه السلام وویستې شوله او د دغې ګسې پختۍ نه حوا بیبي پیدا شوله وی حوا ته حوا ځکه وی انما سميت حوا لانها مخلوقة من شيء حي دا پیدا شوې ده د جندي څیز نه چې آدم علیه السلام دی اوس د آدم علیه السلام نه حوا بیبي پیدا شوې ده او چې څنګه عام انسانان پیدا کېږي د تولد په طریقه تولد او تناسل په طریقه نو په هغې طریقه باندې نه ده پیدا نو داسې د څوک نه وایي چې حوا بیبي خو د آدم علیه السلام لور ده نه لورې نه ده نه لور ده او نه خور ده بیا په جنت کې د آدم علیه السلام سترګې وغړېدلې حوا بیبي جنت کې پیدا ده او آدم علیه السلام چې ورته وکتل نو دا ډېره خشته وه آدم علیه السلام لاس ور وغځو دې فرشتو ته چې مه یا آدم ته لاس مه ور مخکې کوه حتی تؤدي مهرها څو چې د مهر نی ورکړې نو لاس به نه ور مخکې کوې وی چې مهر څه ورکړم ما سره څه دي وی فرشتو ورته وی حتی تصلي علی النبي محمد صلی الله علیه وسلم ستا اولاد کې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیدا کېږي په هغه باندې درود ووایه نو یو روایت کې دي چې 3 ځله درود ویلی دی او بل روایت کې دي 19 کرته درود ویلی دی نو چې درود یې ووی د مهر که نو نکاح په جنت کې د آدم علیه السلام او د حوا بیبي شوې ده وی په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې پیغمبر علیه السلام واسطه ده د کل موجوداتو لپاره که په ده یې درود نه وي ویلې په پیغمبر علیه السلام یې درود نه وي ویلې مهر به نو ادا شوي نکاح به نه وه شوي نو مهر ادایګي وشوله بیا دنیا ته چې راغلی دي نو په دنیا کې د آدم علیه السلام نه او د حوا بیبي نه انسانان پیدا کېدل شروع شو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آدم علیه السلام نه او حوا بیبي دواړو نه الله پاک خواره کړل په دې ځمکه کې رجالا کثیرا و نساء کثیرا
سړي هم ډېر پیدا شو ښځې هم ډېرې پیدا شو د آدم علیه السلام به بچی چې کېدل نو یو هلک او یو جینۍ برغ به پیدا کېدل بعضې خلک وایي چې د آدم علیه السلام او د حوا بیبي به روزانه دوه بچي کېدل یو هلک او یو جینۍ او بعضې واعظان وایي سار به هم دوه کېدل او ماښام به هم دوه کېدل دا دواړه خبرې دروغ دي نه سار دوه او نه ماښام دوه دام غلط او هره ورځ دوه پیدا کېدل دام غلط بلکې په خپله نیټه مقرر باندې به هلک او جینۍ پیدا کېدل وإن حوا حملت من آدم 20 بطنا أو 40 بطنا في كل بطن ذكر وأنثى د آدم علیه السلام او د حوا بیبي شل زامن او شل لوریانې شوي دي شل زامن او شل لوریانې د آدم علیه السلام او د حوا بیبي پیدا شو او دا به دوه کېدل یو هلک او یو جینۍ نو شل کرتې بچي راوړي دي او هر کرت کې به یو هلک او یو جینۍ وه او یو روایت کې څلوېښت راځي نو څلوېښت هلکان او څلوېښت جینکۍ پیدا شوي د دې نه زیاتي بل روایت پکې نشته بیا به آدم علیه السلام د دې خپلو بچو ودونه کول نو کوم چې دوه برغ پیدا شوي د هغې خپلو کې نکاح جایز نه وه د موجوده وخت کې چې څنګه رور خور نکاح جایز نه ده نو دا خپل رور خور ګڼل کېدل د دوی نکاح جایز نه وه او بل ځل چې به پیدا شو نو د دې ځل پیدا کېدو والا سره د هغوی نسبت د موجوده وخت په اعتبار داسې و لکه د تره د ترور او د ماما بال بچ چې دې ته موږ رور خور وایو خو نکاح مو سره کېږي د تر لور سره نکاح کېږي د ترور لور سره نکاح کېږي د ماما لور سره نکاح کېږي او خورم ورته خلک وایي وړوکوالي کې یو بل ته رور خور وایي او چې آخر وخت راشي مور پلار یې غوښتنه وکړي نو هغه نکاحګانې کېږي نو د آدم علیه السلام خپل زامن لونه څلوېښت یا اتیا او دې نه پس چې ودونه به کېدل نو د هغې نه بیا نسل زیاتېده نو آدم علیه السلام چې وفات کېده 40 زره خپل بچي لیدلي دي دا ټول نوسان وسي کړوسي کودي ټیکري پردي 40 زره ته رسېدلي دي بس منهما رجالا كثيرا ونساء نو په دنیا کې دا څومره انسانان چې دي دا ټول د یو آدم علیه السلام نه الله پیدا کړي دي الله د نش نه شته کړلی بقا یې درکړه په دنیا کې باقي وساتلی نو د دغې الله نه یریږئ د دې الله فرمان برداری ضروری ده دې ده کې دوه مضمونه ذکر کېږي اول دا چې الله خالق دی الله موجود دی الله تاسو پیدا کړلی موجود یې کړلی دویم دا چې ستاسو سبب د وجود آدم علیه السلام شو یعنی یو ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام ستاسو لپاره سبب شو دنیا ته د راتلو سبب آدم علیه السلام شو نو زموږ اصلي تعلق د الله سره دی او بیا د یو آدم علیه السلام نه ټول پیدا یو نو په مخلوق کې د خپل نوع انساني سره به ښه سلوک کوو نوع انساني نو د الله تابعداري د خپل خالق تابعداري او په مخلوق کې
د خپلې نوعې رعایت کول د هغې سره ښه سلوک دا په انسان باندې لازم دی. نور مخلوق سره هم احسان کې دا ځناور دي مسلمان ته حکم دا دی چې په دې ځناورو به ظلم نه کې زیاتي کار د وس نه به پرې نه کې نو په دې نورو ځناورو به هم انسان رحم کوي خصوصا په خپل نوع انساني باندې به ډېر شفقت کوي. وایي دا تمام بني آدم داسې دي لکه د یو بدن اندامونه. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن. بنی آدم د یو بدن اجزا دي اندامونه دي ځکه چې په اول وخت کې د یو آدم نه پیدا دي چې عضو بدرد آورد روزگار و دیگر عضوها را نماند قرار. و یو اندام که چېرې په درد شي چې عضو بدرد آورد روزگار که یو اندام دردمن شي دیگر عضوها را نماند قرار نور اندامونو ته به قرار نه وي. که د خپې قچه ګوته دې د شپې درد کوي سترګې به دې غړېږي اوده کېدی به نه شي ټول بدن به دې په لرزان وي. که یوه سترګه دې خوږ وه ټول بدن به دې په لرزان وي خوب ترې نه شي کولی. نو په دې ځای کې الله خپل خالقیت ښکاره کړی دی او د خپل طاعت تابعدارۍ حکم یې ورکړی دی او د انسان سره د اتحاد حکم یې ورکړی چې متحد اوسېږي یو بل سره ښه تعلق ساتئ. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم اے ټولو خلکو ویریږئ تاسو د خپل پروردګار نه الذي خلقکم هغه الله چې تاسو پیدا کړی من نفس واحدة د یو نفس نه وخلق منها زوجها الله پیدا کړی دی د دغه نفس آدم نه زوجها جوړه ده وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خوار کړي دي د دې دواړو نه رجالا كثيرا نارینه ډېر ونساء او زنانه ډېرې وخلق منها زوجها احادیثو کې راغلي دي چې د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه پیدا کېدل د حوا بیبي شوي دي. پختې د یو طرف ته او بل طرف ته د انسان چې دا جوړې دي نو د زنانه پختې دا به دواړو طرفو ته جوړې وي او د نارینه پختې به ګس طرف ته یوه کمی او ښي طرف ته برابر جوړې وي. وخلق منها زوجها الله پاک پیدا کړی دی د دې نفس آدم علیه السلام نه زوجها جوړه ده دا د ګسې پختې نه دا زنانه پیدا ده او دا ګسه پختې نری ده کږه ده کمزورې ده نو دا زنانه کمزورې دي ګزاره به ورسره کوئ. او که نیغې چې دا کږه پختې نیغومه نو تش که ورسره زور کوې نو ټک به نارې کې ماتېږي نو ډېر زور به ورسره نه کوې گزاره کوه خو داسې پړې پرې مه ورسستوه چې څنګه نه وي دا به بیا نور هم کږی شي. نو حکمت عملي به ښه استعمال کې چې ډېرو کږېدو ته به هم نه پرېږدې او نیغوی هم نه دا به داسې کږه وي او ته به ترې خپله فایده اخلي. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله ويريك ذا اللعنا الذي أغى الله تساءلون به كتاسيو بالسرة سؤال كوي بخاطر ذا الله
فواسطه دا اللہ والارحام او اویریگے دا قطع رحمینا خیال کوا کہ رحمی کوا دا رحم خیال ساتا دا رشتہ دارے خیال ساتا یو دا اللہ پنم باندے بندہ سوال کئی کہ چاہتا رکار تیخ شیو نیکی دا تلیا دا اللہ پا خاطر دا فلانے کار را لوکا نو دا اللہ خاطر مخشیشی اور کل یہ رور میں نے دا رور والے خاطرو کدا کار را لوکا رور میں نے پلار میں نے تر میں نے ماما میں نے نو دا رشتہ داری را دا رشتہ دارے خیال ساتل پکار ری اور دا حاجت دا پارا دا رشتہ داری یو واسطہ جوڑے گی نو دا قطع رحمین زان ساتا و صلہ رحمی کوا تمام افراد انسانی علی العموم دا خود سلوک لائق دی و دی آیات کے دا رشتہ دار سر دا خود سلوک حکم راغلے دی بد سلوک و سر مکوا حدیث مبارک کے راغلی دی اللہ پاک فرمائی انا اللہ و انا الرحمن ذا اللہ یما ذا رحمان یما خلقت الرحم رشتہ داری ما پیدا کرے گا وشققت لها من اسمی ما دے لنم دا خپل نم نجدا کرے دا رحمان و دا رحیم دا دینے دا حرفون رواغشتل او رحم لفظ جوڑ کر فمن وصلها وصلته چاچے صلہ رحمی اکرلا زب خپل رحمت سر یوزیکم ومن قطعها قطعته چاچے قطع رحمی اکرلا زب خپل رحمت نجدا کرم او بل حدیث مبارک کے راغلی دی اللہ پاک مخلوق پیدا کر کہ فارغ شو صلہ رحمی رحم رشتہ داری سے دنو دارا پاسے دلا او اللہ پاک پورے ان خطلا یہ اللہ پاک ہوتے چھے مہ میدے رشتہ دارے ہوتے چھے هذا مقام العائذ منکا من القطیعت سوک چھے قطع رحمی کئی نو دا غد پناہ حاصل اولو تا زیر تا پورے سکون ختم یا اللہ ورطوی چه تا پدیر ادا کیگی نا چه زی یوزے کم اگا سوک چه تا یوزے کئی یعنی چه سوک چه لرحمی کئی اگا زخپل رحم سر یوزے کم او اگا کس کما چه ستا خیال نساتی قطع رحمی کئی نو دخپل رحمت نے کس کم وی رشتہ دارے وی چه ولینا بل حدیث کی راضی اللہ فرمائی من وصلک وصلته ومن قطعک قطعته سو کتا وصل کی زب اقبل رحمت سر وصل کم کتا قطع کی اقبل رحمت لبے کٹ کم او دا رشتہ داری پا عرش پورے زولن دی او دعا کی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ وی سوک سے ما وصل کی اللہ دی اقبل رحمت سر ہو دے کی سوک سے ما کٹ کی اللہ دی اقبل رحمت نہ کٹ کی یو حدیث مبارک کے راغلی دی من احب ان يبسط له في رزقه هغه څوک چې غواړي د خوښۍ چې زما په رزق کې فراخي راشي وينسأ له في اثره او د عمر د ډیر شي فليصل رحمه نو دې د صله رحمي وکړي که څوک غواړي چې عمر کې برکت وي رزق کې برکت وي دې د رشتہ دار سره د رشتہ دارۍ خیال وساتي نو د صله رحمۍ دوه غټې فایدې وي آخرت کې به ثواب ډیر وي
په دنیا کې د صله رحمۍ فایده دا ده رزق پراخه او عمر کې برکت. عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام مدینه منورې ته تشریف راوړ. وی زه حاضر شوم، پیغمبر علیہ السلام دا کلمات مبارک ویل. وړومبې زما په غوږو کې رالل یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. یا ایها الناس اے خلکو افشوا السلام سلام خور کے واطعموا الطعام او په خلکو طعام خوروئ وصلوا الارحام صله رحمي کوئ وصلوا باللیل والناس نیام د شپې منځونه کوئ چې خلک اوده وي تدخلوا الجنة بسلام جنت ته په سلامتیا باندې داخل شئ. یا ایها الناس افشوا السلام اے خلکو سلام ډیر کې هر چا ته سلام کوئ که پیژنې او که نه پیژنې سلام ورته کوئ. واطعموا الطعام په نهر باندې طعام اخروه. وصل الارحام او د رشته دارۍ خیال ساته. وصلوا باللیل والناس نیام د شپې چې خلک اودي نو ته بیدار شه منځونه کوه نو تدخل الجنة بسلام. میمونه بیبي د پیغمبر علیه السلام بیبي ده رضی الله تعالی عنها هغې خپله یو وینځه د الله د رضا لپاره ازاده کړله. پیغمبر علیه السلام ته د دې ذکر وکړو نو ورته یې وفرمایل لو اعطیتها اخوالک که چېرې دا د خپلو ماماګانو له ورکړې وي کان اعظما لاجرک دا به ستا لپاره ډېر لوی اجر و. که د ماماګانو له ورکړې یعنې د رشته دارو له دې ورکړې وي نو اجر به دې پرې ډېر شوي و. نو وینځې غلامان ازادول د دې ترغیب اسلام ورکړی دی بهترین کار ثواب دی. د دې باوجود د صله رحمۍ مرتبه د دې نه هم اوچته ده ماماګانو له به دې ورکړې وه. الصدقة على المسكين صدقة مسكين له چې صدقه ورکړې نو دا یو صدقه ده. وعلى ذي الرحم تنتان او که رشته دار لري دا یو صدقه ورکړه دا دوه صدقې شولې. صدقة وصلة یو د خیراتو کې او بلې صله رحمي دې وکړله. او چې کم سړی د رشته دارۍ خیال نه ساتي وی جنت ته به نه ځي. لا يدخل الجنة قاطع چې د رشته دارۍ د ورورولۍ خیال څوک نه ساتي وی بلکل جنت ته به نه ځي. بل حدیث کې راغلی لا تنزل الرحمة ولا قوم فيه قاطع الرحم هغه قوم باندې رحمت نه راځي په کوم قوم کې چې یو کس همداسې وي چې هغه د رشته دارۍ خیال نه ساتي. قاطع الرحم چې موجودي په ټول قوم رحمت نه راځي. نو ته رشته دارۍ ډېر خیال ساتل پکار دي. واتقوا الله ويريږئ د الله نه الذي تساءلون به هغه الله چې د هغه په نوم باندې د هغه په واسطې باندې تاسو یو بل سره سوالونه کوئ. والارحام او خبردار اوسېږئ د قرابت والو نه د رشته دارانو نه ځان خبر ساتئ. قطع رحمۍ نه ځان بچ کړئ. ان الله بېشک الله پاک کان علیکم رقیبا په تاسو باندې نګهبان دی. تاسو تمام احوال او اعمال د هغې نه واقف دی. نو د الله د حکم مطابقت کوه ثواب به مومې که مخالفت کې نو عذاب به مومې. او ستاسو تمام تعلقات د رشته دارۍ د هغې خپلې خپلې مرتبې دي. مناسب د هغې حقوق وپېژنه او ادا یې کړه. وآتوا الیتامى اموالهم ورکوئ یتیمانو ته مالونه د هغوی
یتیم چاته وایي؟ په انسانانو کې چې د نابالغه بچو پلار مړ شي نو دې ته یتیم وایي. بچې یتیم دی، نابالغه دی او پلار یې مړ شو نو دا یتیم شو. او په دې نورو حیواناتو کې چې مور یې مړه شي نو هغې ته یتیم وایي. غوا مړه شوه، بچې ترې پاتې شو، دا یتیم دی. داسې ګډه، چیلې، اوښه، چرګې، چرګان، دا ټول حیوانات چې مور یې مړه شوه نو دوی یتیمان شو. او د انسانانو چې پلار یې مړ شو او نابالغه وي نو دا نابالغه یتیم شو. او که د بالغه پلار مړ شو نو دې بالغ ته یتیم نه وایي. د بالغ چې پلار مړ شي دا یتیم نه دی. اوس چې یتیمان ماشومان پاتې شو نو د دوی چې کوم مشر دی نو هغه ته ولي وایي، سرپرست ورته وایي. نو که پلار وفات شو نو نیکه یې ولي دی، تره یې ولي دی، مشر ورور یې ولي دی، د تر زوی یې ولي دی. دې ته ولي وایي، سرپرست. نو ولي او سرپرست ته حکم دی چې دا یتیم بالغ شي نو ته دته خپل مال پوره حواله کا. او چې کومې پورې دې ماشوم دی او ته سرپرستي کې نو د یتیم ښکلي شیز ځان ته کوه مه چې په عوض کې بېکاره شیز ورکړې. بدلول مه کوه، هسې په ناجایز طریقه د ده د مال خوړل مه کوه. وآتوا اليتامى أموالهم، ورکه یتیمانو ته مالونه د دوی. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، او مه بدلوئ تاسو الخبیثه خبیثه مال، خراب مال، بالطیب په پاکیزه باندې. که تا سره ګډې کیلې دي خپلې او خوارې او ټپې ټپې دي او د یتیم ښکلې غټې غټې او سربې ګډې کیلې دي او ته بس بدلې کړي چې د ده شل دي او زما هم شل دي او خفه دې چې ځان ته کړه خرابې دې ورکړې، نو دا ستا دا کمزورې ستا دپاره طیب دي او دا هغه سربې او اعلا ستا دپاره خبیث دي. مه بدلوه، په بدل کې مه اخله دغه خبیث په طیب باندې. دا خپلې د کمزورې ستا دپاره حلالې دي، طیبې دي، پاکیزه دي. او دا یتیم هغه که اعلا قسم دی خو درله حلال نه دي نو خبیث دي. نو بدلول مه کوه او داسې مه کوه چې خپل خوارې هغه له ورکړې او د هغه ښکلې ښکلې ځان ته کړي. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، مه بدلوه ناکاره مال په ښه مال باندې. د هغه خپل ښه دی که ښه دی او که خراب دی هغه د هغه دپاره ښه دی، او ستا د خپل ښه دی که ښه دی او که خراب دی ستا دپاره ښه دی. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، مخوره تاسو د مالونه د یتیمانو الى اموالکم د خپلو مالونو سره. انه کان حوبا کبیرا، بېشکه دا لویه ګناه د لوی وبال دی چې د یتیم مال ځان ته کې ټول ترې واخلې یا وله په بدل باندې بېکاره څه ورکړې نو دا حوبا کبیرا لویه ګناه ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.